الرحمن الرحیم. حروف هجا چې کوم دي هغه تاسو ویلي دي ماشاءالله په هغې مې پوهېږي. حروف هجا حروف تهجي هغه په عربی ژبه کې ټول 29 دي یا 28 دي. څوک الف او حمزه ته یو حرف وایي په دې وجه د بیا دوی حسابوي څومره 28. او چې څوک الف ته بیل حرف وایي حمزه ته بیل حرف وایي هغه وایي چې دا حروف څومره دي حروف الهجا 29 دي یو کم دیش. اوس دغه حروف چې خپله کې سره جوړ شي یو دوه درې د حروف چې خپله کې سره جوړ شي میلاوي کې دې نه څه شی جوړ شي یو لفظ جوړیږي. هغه لفظ ته کلمه هم ویلی شي کلمه هم ورته ویلی شي لفظ ورته ویلی شي. ټیک دی که نه؟ لکه مثلا یو قاف دی یو لام دی یو میم دی دا درې وړه چې سره یو ځای کې دې نه به څه شی جوړ شي درې وړه حروف قلم به ترې جوړ شي. کاف تا الف با دې نه به څه شی جوړي کتاب. خو اوس ضروري سبق دا زده کوئ تاسو چې کومه جمله په عربی کې چې کومه جمله راشي نو هغې چې ته ګروپ بندي کوې جماعت بندي کوې نو په درې ګروپونو باندې تقسیمیږي هغه جمله. په درې انګلیش کې چې کوم ګروپونه دي هغه پارټس اف سپیچ چې ورته پارټس اف سپیچ په انګلیش کې هغه خو 8 دي او په عربی کې څو دي 3 دي. نو عربي اسانه شوه که نه. جمله کې چې ته ګروپینګ کوې جماعت بندي کوې نو ته به صرف او صرف 3 څیزونه زده کوې 3 ګروپونه به جوړای ته. اوس روزانه به مونږ یو مشهور حدیث وي هغې کې به ګروپینګ کوو که نه جماعت بندي به یې کوو. لکه اوس نن ما لیکلي بسم الله الرحمن الرحیم په دې کې به مونږ جماعت بندي کوو. نو هر یو جمله چې کومه ده هغه مشتمل وي په اسم باندې. په جمله کې چې کوم حروف الفاظ استعمال شوي یا به هغه اسم وي یا به فعل وي یا به حرف وي دې نه علاوه به بل څه نه وي. نو 3 ګروپونو باندې تقسیمیږي هره جمله په عربی کې. او انګلیش کې چې کوم هغه پارټس اف سپیچ څو 8 وي. نو عربي اسانه شوه که نه. خو اوس په مونږ دا وایو چې ګروپونه جماعت بندي کوو د عربی د جملې نو 3 د اسم فعل او حرف. نو اسم څه شي ته ویلی شي پهله خو په دې خبره ځان پوه کړه. اسم د یو شي که دغه یو شی دی د یو شي یا د یو ځای د کوم ځای کې چې تاسو ناستئ دا یو ځای دی یا د صفت چې کوم یو شي یا د ذات صفت چې کوي که نه صفت دې ته ویلی شي اسم. دغه صفت چې کوم دی یا دا کم کار چې ته کوې کم کار د هغې کار څه نوم دی. یعنی مثلا تاسو دلته راغلی که نه د راتلل تاسو یو کار وکړو یا تاسو خوراک کوئ د خوراک یو کار دی. اوس سبق وایي د سبق تاسو یو کار دی. اوس د راتلل چې تاسو وکړ دې کار ته څه ویلی شي راتګ. نو دغه راتګ په پښتو کې په هغه کې ورته ویلی شي په اردو کې آنا دې ته ویلی شي دې ته مصدر ویلی شي. مارنا جانا آنا کانا پینا د پینا د اوبه چې تسکې د یو کار کوي که نه نو دې کار ته څه ویلی د کار نوم څه دی پینا سکله. نو دې ته ویلی شي مصدر دا هم اسم دی. اسم اوس ما ته اسم څه شي ته ویلی شي د ځای نوم ته ویلی شي مصدر ته اسم مصدر چې ورته د کار چې کم نوم یې ته اسم مصدر ویلی شي د اسم دی. فعل اوس دا خبره چې کوم اسم مونږ تعریف په دې کې د زمانې د وخت څه قید شته نشته پکې ضرورت ورته نشته. اوس فعل څه تعریف دی هغه کلمه ده فعل هغه کلمه ده چې په هغې کې کار شوی وي یا واقع شوی وي خو د یوې زمانې پکې قید وي د یو وخت پکې قید وي. اوس مثلا چې زه مثال درکړم به تاسو پې پوه شئ. صحیح دی. په اردو کې مارنا خو مصدر دی مارنا خو د کار یو نوم دی وهل یو کار دی که نه د هغې نوم دی مارنا دا خو اسم مصدر دی. خو مارا یعنی وهل شوی دی. نو چې وهل شوی دی دغه یو فعل دی یو کار دی
وهل شوی دی په دې کې څه زمانه شته او کنه کومه زمانه یعنی تا په ذهن کې راغی چې دا نو وال شوی دی خو تا راغی چې دا وال شوی خو دې مخکې نه په ماضي کې وال شوی شي زمانه قید پکې شته وهل کیږي چې وای مونږه نو په دې کې د زمانه قید دی نو دا اسم نه دا فعل ځکه چې زمانه پکې قید چې کله د زمانه پکې قید راغی نو پوه شي چې دا فعل دی اسم نه دی او حرف دا دی چې په خپل معنا لري خو یوازې معنا نه ور کوي حرف هغه د معنا خو لري لکه اردو کې مونږ وي پر نو پر په یوازې څه معنا ور کوي خو چې کله بل کلمې سره چې کله جوړاو کې نو بیا به د معنا ور کی اوس مونږ وي کرسی پر اوس معنا ور کړ اسم سره مونږ ملاو کرسی باندې اوس د درې سيزونو باندې تاسو پوه شئ یعنی چې تاسو ګروپینګ کوئ جماعت بندي کوئ په عربی کې د جملې نو په درې غوبانی بکای اسم فعل هر دا بسم الله الرحمن الرحیم ګروپ بندي به تاسو په اخر کې ماته وکړي ها ولې لږ سبق مخکې وای اوس چې ته اسم متعلق په عربی کې اسم استعمالوي یا د هغه معنا کوي یا هغه ترکیب کوي د جملې نو اسم متعلق په تو څلور خبره خامخا زده کوي د اسم متعلق به څه خبره زده کوي اوس ما درته لیکلي دا وسعت چې ویل شي په انګلیش کې کیپیبیلیټي وسعت څومره وسیع دي څومره او وسکولاواله پکې څومره دي دې ته ویل شي یعنی د اسم متعلق په داس د کوي چې دا معرفه ده او کنه کېرا ده ما وسعت په پکې زده کوي وسعت سمانه چې معرفه ده یو خبره دویمه خبره دا ده چې د اسم جنس په معلومه جندر جنس چې نر دی مذکر دی که مؤنث دی دوی خبره شوې دریمه خبره دا چې د اسم عادت چې دا اسم یو معنا ورکوي 2 3 4 تعداد عدد چې کم نمبر یعنی واحد دی د اسم تسنیه ده جمع ده واحد دی مثنا ده یا تسنیه ده یا جمع ده او درې څلورمه خبره دا چې دا لګه مشکله ده ته سوچ وکړه دا پخته چې مقام دا اسم څه شی دی سټیټس مقام اعراب یې کم دی اعراب او اعراب زبر زیر پیش ته نشي ویل په دې خبره ځان پوي که دا خبره اول نه تاسو په ذهن کې وي چې څوک درته وایي چې اعراب نو ته په ذهن کې زبر زیر پیش راشي نو دا خبره دی غلطه نو ته به عربي زده نه کوي چې عربي زده کوي دا غلطه نظریه چې مونږ جوړه شوې په سکولونو کې یا په مدرسو کې چې مونږ درته څوک راته وایي چې اعراب لګای نو مونږ زبر زیر پیش په لګو اعراب هغه ته حرکات ویل شي حرکات خو چې کم حرف ته د هغه आवाज تعین کوي چې لاندې کی یا باندې کی आवाज تعین کوي اعراب د اسم مقام ته ویل شي اسم په کم مقام باندې موږ به مثال پیش کول تمام مثالونه لیکلي دي خو اول تاسو پوه شئ څلور خبرو باندې به تاسو ته اسم معلومات تاسو کوی چې اسم معرفه دي کنه کړه دي مؤنث دي که مذکر دي حد مثنا دي که جمع دي او اعراب یې څه شی دي مقام یې څه شی دي د اعراب د پر یو خبره زده کوي تاسو د اعراب یو داسې وصف دی یعنی یو شی چې اعراب لفظي معنی دا چې یو شی په عربي جوړول دی یو شی عربي جوړول اعراب خو اعراب معنی زبر زیر پیش نه درته ومه وکنه هغه ته حرکات ویل شي او په اردو کې چونکه مونږه دا ویلی چې اعراب مونږه زبر زیر پیش ته په اردو کتابونو کې نو دا مونږ د پر ډېر رکاوټ جوړ شوی دی اعراب باندې ځان پوي کې چې اعراب وسه شي دی زبر زیر پیش ته نشي ویل دلته وګوره ملي کلی عمر نے بکر کومارا دا عمر اسم دی کنه دی عمر اسم دی نو دلته کم مقام دی امر نے بکر دلته سکار کړي فاعل دی کنه عمر دلته فاعل دی په کم مقام کې استعمال شوی دی فاعل په مقام اوس دغه امر چې دی کنه دغه باز شکل یعنی دا امر بامو لیکه لفظ به بدل شوی نی اسم به بدل شوی نی خو مقام به بدل شو ګره بکر نے عمر کو مارا دغه امر په دې جملې کې راغلی دی خو دلته کې امر مقام بدل شوی دلته وهل خړلی دی مفعول په ځای واقع شوی دی نو اعراب عربي مقام د دې شی دی اعراب مفعول دی مقام یې بدل شوی دی دریم نمبر دا دی چې عمر نے بکر کے بائی کو مارا دلته نه وهل کړی دی نه وهل خړلی صرف او صرف ضمنن یې ذکر راغلی دی
نه امر نه، دلته کې دا ټیکه مولانا صاحب د امر په ځای ولیکه بکر نه امر کې بای کومه امر کټ کا دلته ولیکه بکر. اول ځل کې امر مقام چې په فاعل واقع شو، دویم ځل کې دغه امر دی، دغه اسم دی چې مفعول واقع شو، د دریم ځل کې بکر نه امر کو کې بای کومارا. دلته د امر ذکر د ورور په ضمنن شوی دی، هیڅ قسم نه فاعل واقع شي نه مفعول واقع شي، ضمنن یې ذکر شوی دی، مقام یې بدل شوی دی. په دې مسله باندې پوه شوي؟ اوس مخکې وګورئ. زه به تاسو نه بیا بار دې تپوس کوم سبا چې کوم سبق راځي که نه دا زوړ سبق به پکې راځي، بلکې آخر کې به تاسو نه دغه بسم الله الرحمن الرحیم د جماعت بندي چې تاسو کوئ دا سبق به بیا تازه شي تاسو انشاءالله. اوس واوره چې د اسم په معنا کې تبدیلی را نشي، په شکل کې تبدیلی راشي، په اعراب کې تبدیلی راشي. معنا کې خو تبدیلی امر خو ما امر ده، خو لیکن کله په شکل او په اعراب کې تبدیلی راشي، مقام تبدیل شي. په دې لحاظ سره د دې څو قسمه دي؟ درې قسمونه دي: رفع، نصب، جر. حالت رفع، حالت نصب، دا درې قسمونه دي. دا زده کړئ تاسو چې تبدیلی پکې راځي، نو په درې قسمه باندې تبدیلی به راځي، یا په حالت رفع کې، یا په حالت نصب کې، یا په حالت جر کې. او اسم چې کم دی هغه خپله معنا به تبدیل نه تبدیلی. ټیک دی؟ نه با خو خپل اسم عمر دی او بکر دی او خپل ځای باندې برقرار. ها چې کم اسم، اوس اسم په دوه قسمه دي، دا کوي. ښه دلته ما لیکلي چې هغه اسم چې هغه حالات بدلیږي هغې ته ویلی شي معرب. کم اسما چې حالات نه بدلیږي هغې ته ویلی شي مبني. چې حالات شکل بدلوي هغې ته څه ویلی شي؟ معرب. دا معرب بیا په دوه قسمه دي. معرب یو منصرف دی، معرب منصرف، یو غیر منصرف. منصرف چې کم دی معرب منصرف د دې شکل بدلی، خو دا درې وړه حالتونه قبلی. رفع حالت کې راتلی شي، په نصب او جر کې راتلی. او معرب چې دا حالات بدلی خو یو حال د دوی نه بدلیږي، یعنی حالت جر کې نه راځي، رفع او حالت غیر منصرف. او بل د دې معرب چې څومره اسما په قرآن پاک کې استعمال شوي دي 85% دي. څومره دي؟ معرب منصرف څومره دي؟ 85%. او غیر منصرف 13% دي. پاتې شو 2%. دا مبني دي. نو مبني په خپل قابلیت باندې پوهې د علامات نشته، منصرف درته ښیي. معرب منصرف ټول نه زیات دي. او اسما پکې څومره دي که نه پکې مبني پکې 2% دي. نو اوس واوره دا منصرف اسما علامات واوره چې منصرف هغه اسما دي چې په هغې باندې تنوین راځي. یو خدای چې تنوین پې راځي، تنوین. او حالت نصب کې دو زبر سراسره یو الف اضافه ور سره کی. حالت نصب کې جی حالت نصب لکه رسولن تنوین پر الف پر ورسره زیات شو کنه. رسولن کې الف نشته، لام سره اخر کې لام، په دې حالت نصب کې الف پر سره زیات شو. رسولن الف پر سره زیات راغی کنه. او به لیکو جاس بیا یاد وي درته. رسولن تنوین پر راغی کنه. دا لام سره الف شته. اوس چې زه حالت نصب کې لیکه ګوره چې الف ور سره راځي کنه. لام خو خپل ځای دی، د الف ور سره راغی کنه. دغه دی دې باندې د حالت نصب کې الف ور سره زیاتیږي په آخر کې. خو دغه قاعده یاد ساتئ، دا خو قاعده شو کنه، هر ځای کې به داسې وي. خو لیکن دوه صورتونه ته مستثنا دي، خو عام یاد ساتئ. مستثنا چې کله حالت نصب کې په آخر کې چې کلاو که آخر کې چې ګول تا راغلی، ګول تا مربوطه هم ورته ویلی شي. ګول تا دا تا چې راغلی دا لکه جنت. اوس چې جنتن وای نو د سره به ته دغه الف نه زیاتوي او تنوین خو په جنتون د تنوین په دې ځای کې به حالت نصب راشي، نو ته به سره الف نه زیاتوي بلکې د ګول تا به په ها باندې بدله شي. جنه. او بله حمزه هغه اسما چې په آخر کې حمزه وي
او حمزه نه مخکې الف وي لکه سماء څه شی سماء سما د دوی قاعده مو یاد کړئ کنه نو دلته کې الف ور سره نه سماء 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 دلته بور سره الف نه زیاته ښه یعنی هغه حمزه چې هغه نه مخکې الف وي یا الف نه بعد چې کومه حمزه یې پیسه او تنوین بخات جی جی او دا تاسو په جن کې معرب غیر منصرف اسما چې کوم دي 14% دي هغه دوا شکلونه اختیاري دوا شکلونه یعنی حالت رفع حالت نصب او حالت جر هم په غبندي په زبر سره لکه ابراهیم داغه معرب دی او غیر منصرف دی معرب دی اوس د ابراهیم چې د حالت رفع به څنګه ابراهیمو تنوین خو په نه راځي ځکه چې غیر منصرف ابراهیمون خو نه وي کنه ځکه تنوین په نه راځي غیر منصرف ابراهیمو او حالت نصب کې بسنګي ما ابراهیم ما حالت جر کې بس شي ابراهیم حالت جر په کسره سره نه راځي او دغه زینبو وای زینبو زینبا اسامتا عثمانو نا عثمانا اکبرا حالت جری په زیر سره نه راځي په دې باندې پوه شوې کنه خاوس د غیر منصرف اسما چې کم استعمال شي په قران پاک کې دغه ګروپونه دی هغه ګروپونه تاسو زده کوي ښا په قران پاک کې څومره استعمال شي یا د ځان سره به ولي کې سبب ما ته خای که اوس تاسو پین کپای در سره ځان سره به ولي کې خای کور کې به مطالعه وکړئ د ګروپونه به ولي کې انبیاء کرامو اکثر نمونه آدم ابراهیم اسحاق اسماعیل داود سلیمان یونس یوسف ایوب علیهم السلام وغیرہ خو دې کې څو نمونه دي مستثنا دي او مستثنا به یاد کړئ نوح لوط هود شعیب صالح او محمد صلی الله علیه وسلم دا ورنه مستثنا دي ښه عربی مؤنث اسما چې اعلام یې نوم چا د پرې خود لشي لکه خدیجه عائشه حفصه فاطمه زینب وغیرہ د سړو هغه نمونه چې په خیر کې ګل تاوي سړو د نمونه شته کنه په خیر کې لکه معاویه اسامه طلحه حذیفه حمزه صحیح دی دغه غیر منصرف اسما دي په قران پاک کې راغلي یا په عربی ژبه کې استعمالي د سړو هغه نمونه چې په ان سره ختم الف نون سره ختم شي عثمان عدنان سلمان وغیرہ سلمان او فرشتو نمونه لکه جبرائیل میکائیل هاروت ماروت او د خارونو او د ملکونو اکثر نمونه مکه پاکستان مصر بابل اوس پاکستان چې راغلی په حالت رفع کې بس شي پاکستانو حالت نصب کې بس شي پاکستان او حالت جر کې بس شي پاکستان لاهور وغیرہ په عربی ژبه کې زنا شیفز چې دی وزن اوزان هغه دي چې غیر منصرف دي دا اوزان زدا کې سلور دي درې دي بلکې افعالو فعلاء فعلاء افعالو مثلا اکبرو اصغرو اکرمو ارحمو انورو وغیرہ او فعلاء خضراء صفراء زرقاء حمراء د یاد کې فعلاء غرباء امراء شهداء علماء فقراء او د سره چې تله مطلق کله مخکې کړي نو تاسو مزنه اسما معلوم شي اخر کې مبني اسما کم دي چې 2% دي نو دا تقریبا 2% اسما دي چې خپل شکل نه بدلی بالکل ایغ ولاړي هغه په د مبني اسما خپل څه علامات نشته زه درته وخم ها علامات نشته لکه هذا په حالت رفع کې شي هذا په حالت نصب کې بس شي هذا په حالت جر کې ذالک الذي واستمت د دې جماعت بندي وکړي بسم الله الرحمن الرحیم بیا به تاسو مته یو حدیث وایي کنه مشهور حدیث وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه یو کوم حدیث تاسو دلته به اول لیکه کنه هغه ګروپ بندي وکړو نو تاسو به ترکیب داسې چې ترکیب زده کوي قرآن پاک نو دلته به یو حدیث یا یو آیات لیکه نو هغه کې کوم سبق وای په هغه کې به مونږ څه کوو
اجرا به کو ګروپ بندي به کو اوس به بسم الله الرحمن الرحیم مونږ ویلو چې په عربی جملې کې ګروپ بندي کیږي په درې خبرو کې اسم فعل حرف انګریزي خو نه ده چې اته ګروپونه ته جوړ نو دکې به درې ته جوړ اوس دا دکې راغلی دا به د به څه شی ده دلته کې وګوره ما اسم فعل حرف لیکلی تراشه دلته کې لیکه دا به چې کومه ده کینو فعل لاندې که حرف د حرف لاندې ولي زر زر لیکه زر زر به بیا پس اسم راغلی دی د الف پر سره نشته خو اسم دی بنا بعد اسم دا اسم څه شی دی فعل دی که اسم دی که حرف اسم لاندې لیکه زر زر الله څه شی دی زر 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 لیکه نه دا اسم ما لیکه دلته لیکه اسم الله الله ولیکه صحیح الرحمن اسم دی صفت دی کنه تاسو ولیکه شاباش الرحمن الرحیم دام اسم دی صفت دی نو دې کې خو یو پکې حرف راغی فعل پکې د سره شته نه ټیک دی دومره خو تاسو اوس صفت دی خو تاسو خو دومره خو زده کړ کنه د نن سبق دا ډېر سبق تاسو وې د سبق په میاشت کې څوک نه زده کوي چې هغه د بسم الله الرحمن یا د یوې جملې نه غره وباسي اسم فعل حرف دا تاسو د یو میاشت سبق زده کړه خو تاسو به ولیکئ چې د کم ګروپونه به درته جوړ کړي د غیر منصرف د دا په کپای کې ولي سبا ته به راوړئ منصرف او غیر منصرف کې تاسو څه مسله مته 25% قرآن کریم کې او منصرف هغه دي چې تنوین پې راځي او درې وړه حالتونه بدلی غیر منصرف هغه دي چې دوه حالتونه بدلی حالت جر یې نه بدلیږي په نصب په فتحه سره راځي